أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. نحن سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 19. هذه آیت کریمہ کی اللہ تعالیٰ دے مشرکین یو عمل شکل دی د مکی مکرمین ډیر په جوش سره راوتل د مسلمانانو د مقابلې لپاره او دا وی چې لغون تک صحابه دي لغون تک خلق دي یو موټی دا ختمو چې دای سباله سالم عرب زمون نه یریږي نو چې کله دی راوتل نو ابو جهل لاړو او د خانه کعبه او د بیت الله غلاف ونیسو او یو دعا کوي او دعا سي کولا الله تعالی دا هغه دعا نقل کوي. دعا دا کولا وی الله کو څوک په دې دوه ډلو کې په دې دوه جماعتونو کې یو مونږ یو د مسلمانان دي د رسول الله ملګری دي وی په دې دوه کې چې کوم په حق دي ناغله فتح ورکړي ای الله منو خو بس ایمان به دراړو بیت الله غلاف دی ولده و چې کم کس کم ډله کم جماعت په حق دی نو هغه فتح ورکړي نو الله تعالی دا هغه خبر نقل کړی دا چې تا دوا غوښتې و تا ویلو بیت الله غلاف ته نیولو چې کم په حق دی هغه فتح ورکړي نو صحابه کرام په حق دي زما بندگان دي په ما ایمان راوړل دي ما هغه شان دی وکړل هغه له باره ورکړو نو ابو جهل سوي الله وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح کله چې تاسو فتح وختلا دوام وختلا نو فقد جاءكم الفتح تاسو فتح رااله ملو شو درته هغه فتح چې تاسو چا بارکه وختلا الله تعالی غیل ورکړل او الله وکړل داسي چې الک خلق الک صحابه کرام هغه پر ډیرو کافرانو باندې غالب کړل او الله تعالی ولا فتح او بری ورکو د څه د وجې چې دی په حق بیا الله تعالی یو خبر او تبل کوي وان تنتهوا فهو خير لكم. اے مشرکینو کو چې تاسو د دې صحابو او د دې مسلمانانو نه منشوي بیا د دې باندې د حمله کوشش نه کوي بیا د دې سره منافقت نه کوي د دې سره د جنگ اراده نه لري نو هو خير لكم تاسو په حق کې بهتر چې تاسو بس قرار شي ایمان نه راړئ نو راړئ یا خدای الله خبره ده خدای الله سکي نیولې تاسو مطلب هغه وی چې مونږ الله مونږ تاسو د بوتانو عبادت کوئ نو تاسو کوئ خپل کار کوئ کله ایمان نه راړئ نو کم از کم دې حق ته هم تیارېږي چې هغه زما عبادت کوي نو تاسو په دې حق کې راپاسئ چې ولي کوئ او بیا صحابو د تکلیف هم رسوئ نقصان ورته هم رسوئ نو که چېرې تاسو خپل ځان سره موکار وي او د دې نه ونه شوئ د دې مسلمانانو په حق کې مو دا جنګونه پرېښودل او ځان له خپل کار وي نو دا به ستاسو په حق کې بهتر وي. بیا وایي وإن تعودوا نعد او که چېرې داسې نه کېږي منع کېږئ نه او بیا راوځئ مسلمانانو پسې راوځئ لکه څنګه چې دی وي موږ به ختموله نو الله وایي که چېرې اوس خو مو له فتح درکړه هغوی له شکست تاسو وخوړئ کفارو په ډیرو باندې په ډیرو تورو کې او په ډیرو آسانو کې په ډیرو اسلحو کې چې د شکست مو خوړو مالونه د لپاتې شو خلک د مردار شو خو که چېرې تاسو منع شوئ نو بهتر دی بیا مه کوئ او که چېرې آینده دپاره تاسو بیا راپاسئ او د مسلمان او د صحابو خلاف جنګ ته راوځئ نو الله تعالی وایي وإن تعودوا نعد که چېرې تاسو بیا راوځئ نو زه به بیا میدان ته راوځم او زه میدان ته پسې راوځم چې نصرت او مدد به د مسلمانانو کوم بس دا زما حق دی چې زما بندګان دي زما خلک دی
زما عبادت کوي ما یو مني نو که چېرې تاسو بیا د دې صحابو او د دې مسلمانانو خلاف راوځئ په جنګ کې الله تعالی وایي چې څنګه مې اوس د دې امداد او نصرت وکړو د فرشتو په ذریعې سره او فتح مې ولا ورکړله نو آینده به هم زه څه کوم د دې خلکو امداد به کوم خو مسله دا ده چې څوک یې قرار شي د دوی نه او بیا ورته الله وایي چې دوی خو ډېر من ویلو مخکې د شروع کې چې دا خلک مشرکین عرب چې دوی چې کله راوتل نو ډېر په تکبر سره او په دې سره راوتي وو او هغه خبره توری باجې او ډمان دا ټول ځان سره روان کړي وو چې موږ به چې دی نو د بدر په مقام کې بیا جشن مناوو او سالم عربو ته به ښو چې ګوره زموږ طاقت سر مه چېړئ نو الله به ډېر په طاقت راوتی وي ډېر زغرې در سره وي ډېرې اسلحې در سره وي ډېر فوجیان در سره وو هو ولن تغني عنكم فئتكم ستاسو جماعت او ستاسو ډېروالی او ستاسو ډلې ستاسو بچ نه کړئ ځکه ابو جهل او چې کوم غټ غټ سردارانو چې ځان تیسوي او دا خلک یې ځان سره روان کړي وو بعضې خلک پکې داسې وو چې هغه جنګ نه خوښاو خو مجبور وو یاره څوک مشر کاکا ویلي دي که جنګ نه نه ځمه یا د مسلمانانو خلاف نه وځمه نو بیا به مې سردار صاحب چې در کلي کې نه پرېږدي نو بعضې مجبوره یې نه راوتي وو جنګ یې نه خوښاو خو د ده د وجې راوتي وو که نه ځو نو بیا به دلته نه پرېږدي او بعضې ډېر په جوش راوتي وو الله تعالی وی څو کړه هغه ډلې تاسو بچ کړئ مرګ مو لیکلی وو هغه یې اوس ته یې مړه شوئ ولو کثرت الله وی اگر چې ډېر وو یو بدري وو مسلمانان 313 او دی 1000 نو لښکر هم ډېر هر څه ډېر خصو شو هغه ډېر لښکر او ډېر اصلو تاسو بچ نه کړئ وان الله مع المؤمنین ګوریات ساتئ الله تعالی مؤمنانو سره دی دا د الله تعالی وعدې دي په قرآن کې موږ او تاسو سره که چېرې زموږ ایمان مضبوط وي زموږ عقیده مضبوطه وي زموږ یقین مضبوط وي نو د الله تعالی مدد او نصرت به موږ سره وي الله په ذات زموږ یقین وي او بعد ټیم کې موږ دعاګانې غواړو خو موږ وایي نه قبلېږي الله زموږ مدد نه کوي حالانکې هغه زموږ حق کې بهتر نه وي موږ چې څه غواړو هغه زموږ په حق کې دنیا کې بهتر نه وي نو هغه دعا الله تعالی موږ او تاسو له ساتلي وي نو الله تعالی په هر حال کې د مسلمانانو سره دی د مؤمنانو سره دی خو مسلمان او مؤمن نه دا پکار دي چې هغه په صحیح معنو کې چې د اسلام باندې عمل وکړي صحابه کرامو زندگی ولې د الله مدد او نصرت ښکاره په ښکاره د هغوی سره وو ولې هغوی هر حکم په هر حالت کې د الله د حکم تابعدار وو الله تعالی مدد هغوی سره براه راست راته هم هغه خلک دي چې انسان اوس هم په دې کې د هر حالت کې د الله د حکم تابعدار جوړ شي د الله مدد او نصرت به دوی سره وي کوشش وکړو د قرآن هر حکم چې اورو هر خبره اورو په دې خپل زړه کې به چې نو تېرو را تېرو چې واقعي دا خبره زما کې شته که نشته زه صحیح معنو کې اسلام باندې چلېږم که نه چلېږم نو هله به الله تعالی زموږ سره مدد او نصرت کوي د قرآن څومره خبرې دا انسان باندې ښې لګي ښکلې لګي بل د قرآن مجید فضایلو کې راځي قرآن اورېدل ویل عمل کول دا ټول په ثواب کې راځي کوشش به دې دا کوو چې څومره محفلونه داسې وي چې په هغې کې قرآن بیانېږي او د هغې کې چې دین بیانېږي هغې کې وعظ او نصیحت کېږي هغې له به ټایم وباسو هغې ته به کینو هغې له به ځو محله کې نن زموږ بنات په مدرسه کې ختم دی دا زموږ د کلي مدرسه ده دا زموږ مدرسه ده زموږ ماشومان بل ځای نشته چې دا خو د الله یو شکر وباسو چې الله داسې موقع راکړې ده یعنې داسې ځایونه وي چې دا د فتنو دور دی ماشومان جینکۍ زنانه لرې چې ته لېږلې هم نه شي ولې لاره به وي پکې د الله تعالی په خپل ګاونډ کې په خپل کور کې ځای راکړی دی نو کوشش وکړو هغې ته به چې دی نو ځو به نن ختم دی ټولو ته د محلې طرف ته چې دی نو د مدرسې د طرف نه دعوت دی 9 بجې په پروګرام شروع کېږي نو زنانو ته هم خاص دی چې خپل کارونه هغه پرېږدو دا ټول عمر موږ شروع یو او څوک یې د زنانو ترتیب د خامخا 12 نه پس به دی ځي او 12 یوه بجې به ځي او کار به خلاصوي نه دا خطونه هر وخت نه وي دا یو کال کې یو موقع وي نو که مطلب یو کور د یو زنانه ده هغه صرف ماشومان د چای پخه کې یو لږ کار وکړي او د خپل ځای جارو کولو دا لوښي وینځلو دا څیزونه پرېږدي نو په یو ورځ باندې څه نه کېږي نو چې خپل کارونه پرېږدو 9 بجې هغې ټایم ښولی دی نو زنانه هم او نارینه هم 9 بجو ته کم از کم ځان ورسو کینو وګورو قرآن به ورو ختم بخاري کېږي دعاګانې به کېږي هغې کې چې ډېر شرکت وکړو دا محفل به زموږ الله تعالی قبول او منظور کړي الله دې وکړي داسې چې دا محله دا کلی دا په دین باندې آباد شي واخر دعوانا الحمدلله
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله تزمن راضيش زمن گناهونه معاف کی. الله د ختمونه په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کی. الله تزمن خوشاله شي. یا الله د دې برکات او رحمتونه الله په دې کلی باندې راوړي. مونږ اتفاق او اتحاد دي. مونږ ټول خوشاله کی. یا الله هر کور کې خوشاله راوړي. پریشانه ختم کی. ماشومان نارینه زنانه ټول دیندار کی. د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کی. گناهونه را معاف کی. یا الله دې ختمونه په برکت قرضداري د قرض اخلاص کی. بیمارانو د شفای کامله نصیب کی. یا الله مونږ ته د اعمالو توفیق را نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.